بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو نن په خیبر پښتونخوا کې په ټولو غټو ښارونو کې په وړو ښارونو کې د دوايانو دکانونه بندو، د هسپتالونو مخې ته هم او نور په ښارونو کې په مختلفو بازارونو کې چې د دوايانو کم دکانونو یعنی میډیکل سٹورز هغه نن بندو او دغه د میډیکل سٹورز مالکان هغوی نن په احتجاج باندې وو، په سټرایک باندې وو، په هړتال باندې وو. هغوی احتجاجي مظاهرې هم کولې، ریلیسونه هم ویستل او په مختلفو ځایونو کې هغوی درنې هم ورکړې وې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې صوبایي حکومت یو قانون منظور کړی دی د ډرګز اکټ په نوم باندې، او دغه دکانداران یا دغه د میډیکل سٹورز مالکان هغوی د دغه قانون خلاف احتجاج کو او هغوی وینا دا ده چې دغه قانون موږ نه منو. وجوهات څه دي ولې نه مني؟ بل خبره دا ده چې صوبایي حکومت یو بل ګام پورته کړی دی او هغه دا دی د حکومت بقول چې د عطایت خلاف، یعنی کم خلک چې ډاکټران نه دي او د خلکو علاج کوي یا چاته چې قانوني طور دغه اجازت نشته او د خلکو علاج کوي، خلکو ته انجکشنې لګوي، خلکو ته دوايانې ورکوي، د خلکو د مرضونو تشخیص کوي، د هغه خلکو خلاف هم حکومت یو کریک ډاون کړی دی. او موږ ګورو وخت په وخت دا خبرونه په میډیا باندې هم راځي، په مختلفو ضلعو کې په مختلفو علاقو کې ډرګ انسپکټران او د صحت د محکمې افسران هغوی چاپې وهي او د دغه خلکو دکانونه سیل کوي او د هغوی خلاف جرمانې لګوي، د هغوی خلاف کارروایي کوي او هغه خلک هم په دغه احتجاج کې شامل دي. دا صورتحال ولې جوړ شو؟ بیا په داسې حالاتو کې چې د حکومت اخرنۍ ورځې دي، په دې ورځو کې دغه کارروایي ولې وشوه؟ یقینا چې په دې کې د چیف جسټس آف پاکستان هغه هدایات او عمل دخل هم دی، کم چې هغوی دلته د پیښور د دورې په وخت باندې د صحت د محکمې مشرانو ته او ذموارو ته هدایات ورکړي وو. دغه پکې هم یوه شامله ده. دا پکې هم وشو چې یاره د دغه خلکو خلاف تاسو کاروایانې وکړئ او په دې باندې پابندي ولګوئ. په غټو ښارونو کې خو د میډیکل سٹورز د مالکانو یا کیمسټ ډرګسټ اسوسییشن د هغې ایشو لږه بدل ښکاري، خو په کلو کې په لرې پاتې تیرې پاتو علاقو کې هلته دغه د میډیکل سٹورز مالکان هغوی د خلکو علاج هم کوي. دغه خلاف حکومت هغوی کاروایانې کوي او د حکومت کاروایي شروع ده. حکومت موقف دا دی چې دا غیر قانوني صورتحال دی. دغه ټول صورتحال به موږ نن په خپل پروګرام پښتنه کې موږ ډسکس کوو او په دې باندې نن چې کوم خلک په سټرایک باندې وو، د پاکستان کیمسټ او ډرګسټ اسوسییشن د هغې وایس چیرمین سینیر وایس چیرمین جمال الدین صاحب هغوی موږ سره په سټوډیو کې ناست دي. جمال الدین صاحب تاسو ته هرکلی وي. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې د حکومت دغه ګامونو ته یا د حکومت دغه قانون ته پکار ده چې د حکومت د ټولې مشینرۍ د هغې سپورټ حاصل وي او د حکومت د صحت د محکمې چې څومره ذموار خلک دي پکار ده چې هغې اون کوي. موږ ډېر زیات افسوس سره دا خبره کوو چې د صحت د محکمې ذموارو خلکو سره زموږ بار بار خبرې وشولې، خو دا چې ښکاري چې یا خو د هغوی په ذهن کې دا خبره ده چې د حکومت اخرنۍ ورځې دي او ولې په دې ورځو کې ځان په تنازع کې واچوي، یا د هغوی په ذهن کې ممکن ده چې دا وي چې دا قانون هغوی هم د زړه نه نه وي منلی او هغوی ته څه د هغې خپلې مجبورۍ وي او څه ورته د دغې خلکو مجبورۍ هم معلومې وي. موږ ته ډېر په مشکله باندې دلته کې څوک تیار نشو چې پروګرام ته راشي او د حکومت موقف په دې پروګرام کې پیش کړي. بهرحال چیف فارماسسټ جاوید محمد صاحب د هغوی موږ سره کمیټمنټ دی او ممکنه ده چې هغوی په لږه شیبه کې موږ سره په پروګرام کې شریک شي. د هغوی د وینا مطابق هغوی دا وخت کې په ټریفک کې نښتي دي. هغې نه وړاندې د پیښور د ټریفک صورتحال هم زموږ د ګرانو کتونکو په وړاندې دی. جمال الدین صاحب هم ډېر په مشکله باندې ځان را رسولی دی ځکه چې دې وخت کې په پیښور ښار کې د ټریفک مسله ډېره سنګینه ده. بهرحال زموږ خواهش دی چې جاوید محمد صاحب هغوی هم موږ جاین کړي. د دې نه علاوه د پیرامیډکس اسوسییشن کوم چې په هسپتالونو کې پیرامیډیکل اسوسییشن دی، پیرامیډکس کار کوي، د هغې د یونین مشر رویدار شاه صاحب هغوی به موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریکېږي. د دې سره سره کوم هیلث کیر کمیشن چې جوړ دی د هغې سربراہ آذر سردار صاحب هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکېږي او موږ دا هم کوشش کوو چې د صحت د محکمې وزیر سینیر صوبایي وزیر شاهرام خان ترکی هغوی هم په ټلیفون د لارې ځان سره په پروګرام کې شریک کړو او د هغې د حکومت چې دا کم ګامونه پورته کړي دي چې د هغې موقف د ولس وړاندې هم راشي او دا چې کم موږ سره دلته کې نمایندګان به شریک وي د ټلیفون د لارې یا په سټوډیو کې په دغه پروګرام
پروګرام کې چې د هغې ترمنځ خبرې اترې وشي او دا مسله یو حل طرف ته لاړه شي. خو جمال الدین صاحب موږ سره شریک دی. جمال الدین صاحب تاسو مننه کوو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې شریک یې. خو دا نن چې کوم صورتحال دی دوه تاثر دي د خلکو. یو تاثر دا دی چې یاره میډیکل سټورز مالکان یا کیمسټان دا ولې د قانون په دایره کې ځان راوستلو ته تیار نه دي. بل تاثر دا دی چې یاره دا چې کوم د عطایت خبره کیږي په لرې پاتې کلو کې آیا دغه خلک دا حق غواړي چې موږ ته دا حق حاصل دی چې موږ د خلکو علاج وکړو. لږ دا یو دوه تاثر دي. وجه څه ده چې نن ستاسو په سټرایک باندې هم یې ریلي مو هم ویستې ده؟ دا دوه خبرې موږ یو ځای کړې. جی زمونږ چې د پاکستان کیمسټ اینډ ډرګز اسوسییشن خبره ده دا ځان له بالکل بیله ده. جی او د عطایت خبره چې دا د ځان له بالکل بیله ده. تاسو دا دواړه خبرې یو ځای کولی نه شئ. جی او نه زه د عطایت په بحاف باندې څه خبره کولی شم. جی او ما ته د هغې پته نشته. جی زه د پاکستان کیمسټ اینډ ډرګز اسوسییشن حوالې سره چې کوم نن هړتال او نن چې کومه درنه وشوه اور اټ واز تھرو آؤٹ د پروونس ټوټل مطلب شټر ډاون و. جی نو دنه تاسو اندازه کولی شئ چې زمونږ دا نه زیاته بېروزګاري ده او دا خلک ټول په یو پیج راغلي دي او هغوی د چتران نه واله ډي ای خانه پورې هړتال کړی ټوټل شټر ډاون او ټول خلک خفه دي. جی بیسیکلی خبره دا ده ته حکومت خدا کار دی چې خلکو ته امپلایمنٹ ورکړي. جی خلکو ته اوزګار ورکړي چې یا دا خلک په اوزګار شي څه دال روټۍ ځان لګټي. جی که دا کم رولز دی ولګول او دا دی اپلای کړل نو مطلب دا چې کم سے کم ډایرکټلی یا انډایرکټلی 6 نه 7 لاکھ کسانو پورې په زمونږ په دې پروونس کې خلک بېروزګاره بشي. جی آئی ریپیټ اٹ اگین. جی 6 نه 7 لاکھ خلکو پورې خلک به بېروزګاره شي ډایرکټلی یا انډایرکټلی. تاسو دا وایئ چې دا کوم قانون دی حکومت جوړ کړی دی که په دې باندې عمل شروع شو نو 6 نه 7 لکه پورې خلک دا به بېروزګاره شي. بالکل بېروزګاره بشي. ایکچولی خبره دا ده چې زه به لږ دا خبره کلیر کوم تاسو ته چې دی کوم اوس رولز راوستي دي. جی ایکچولی دا پنجاب والو نن نه 2 کال مخکې لګولي دي. جی او هلته بیا سټرایکس او هړتالونه هغه کې زمونږ پولیس والا پولیس ډپارټمنټ نه خلک شهیدان شو. بم بلاست هم پکې وشو او هغه نه پس هم خلک پکې شهیدان شول. سټرایکس او جګړې بګړې هر څه ډېر سیم تھنګ زمونږ په دې صوبه کې هلته نه کاپي پیسټ شوی دی. جی هغې ډرګ لګولی موږ رولز لګولی دي هغې واپس واخیستل او موږ یې واپس نه الو. پنجاب حکومت دغه ایکټ واپس اخیست. دی واخیسته واپس. اوس صرف اپروول دپاره اسمبلی کې پروت دی. جی هغې واخیسته واپس هغې پې پوه شول. جی ایکچولی خبره ده چې موږ سره 2 قسمه کاروبار دی. یو هولسیل دی. جی هولسیل مطلب چې په تھوک کې بلک کې مال خرڅېږي. بل ریټیل دی چې دا ریټیل والا دکانونه تاسو ګورئ فارمیسیز میډیکل سټور میډیکوز دا ریټیل والا دي. ریټیل والا دپاره کیټګري بی ده. جی کیټګري بی یو تاسو ووایئ یو سرټیفیکیټ دی چې د چا منیمم کوالیفیکیشن کم از کم کوالیفیکیشن میټرک دی. جی لیکن ایف اے بی اے ایم اے هغې کیټګري سی او کیټګري بی کړی دی. مطلب میټرک از د منیمم کوالیفیکیشن. اوس دې کې ایم بی بی ایس ډاکټرز چې کوم دي که هغې د دوایانو دکان کولاوئ که نه جي نو دی به کیټګري سی بالي او بیا د هغې کې به پروموټ کېږي کیټګري بی ته. جی داسې نه ده داسې انپړه خلک دي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا چې دې آر ټیکس پیئرز دې آر فایلرز. جی کروڑونو روپو کاروبار کېږي. خو جمال الدین صاحب یو خبره ذهن ته راځي یعنی تاسو دا غړې د سره اتفاق کوئ چې یو میټریکولیټ کس هغه ته یو سند ملو شي یو سرټیفیکیټ ملو شي نو بس ټیک ته هغه د دوایانې بیا خرڅوي.
هغه په بلک کې خرڅوي جی هغه چاته پرسکرپشن نه ورکوي نه چاته مکسچر جوړوي نه چاته کمپاؤنډ جوړوي مطلب کیټګوري سی هولسیل والا په هغې په کیټګوري سی باندې کار چلولی شي مطلب چې تاسو راکه کیټګوري سی وي نو بیا تاسو ته ګورنمنټ اف پاکستان یا ګورنمنٹ اف کے پی یو ډرګ سیلز لایسنس ورکوي فار هولسیل فار تھوک نو بیا تاسو په کاټنو شیپ کې ورکوي جی خو کیټګوري بی یعنی بی کیپرز چې دي هغې دپاره هم کوالیفیکیشن میټرک یې دی هغه ته لپاره میټرک دی لیکن هغه ته سی میلو شوي د 3 کالو ایکسپیرینس باندې او بیا د سی نه 2 کاله پس کیټګوري بی ایگزام ورکی نو هغه ته ملاویږي او دا ګورنمنٹ اف پاکستان هغه نه ایگزام ملي جی مطلب چې یو کس میټرک کو او بیا 2 کاله په اف سی کې تیر کړه بیا ایگزام ورکو پاس نو دین هی از کوالیفاید سی هولسیل بکوي بی ریټیل بکوي جی دا ایکسپیرینس مطلب د ایکسپیرینس نه موږ څه مطلب اخلو په کار نه ده چې د هغې پراپر ټریننګ وشي د چا یو اداره کې د هغې تعلیم حاصل کړي د دغه دوایانو په حواله د دغه دوایانو د هغې چې کوم عناصر دي یا انګریډینټس دي د هغې حوالې سره د هغې د نقصاناتو حوالې سره د سایډ افیکټس حوالې سره او د هغې نه وروسته ورته بیا کیټګوري بی ورکوي یا سی ورکوي جی همدغسې چې کوم دا کیټګوري سی والا وي که نه هغې هم 3 کاله په هغه دوکان کې کار کړی وي یو کوالیفاید پرسن لاندې څنګه چې یو پروفیسر وي ایم بی بی ایس پروفیسر هلته نه یو ینګ هلک راشي ایم بی بی ایس هغه کړی وي نو هغه د پروفیسر د لاندې کار کوي که نه زده کېدو مطلب پریکټیکلی هغه زده کوي که نه هلته خو خالي هغه تیوري ویلی وي جی خو جمال الدین صاحب دا خو تاسو هغه خبره کوئ چې کوم د قانون کې ده خو په ظاهره خو موږ ګورو موږ ته خو دا ښکاري چې لایسنس یا کیټګوري بی سرټیفیکیټ به د جمال الدین صاحب او دکان به پیسو کوم په دکان کې په کاونټر باندې به زه ناست یم یو سړی به هغه به چېرته په بل ځای کې خپله یا نوکري کوي یا به کاروبار کوي په بل ځای کې به ناست دي خو په دکان کې به سرټیفیکیټ لګېدلي او په هغې باندې که هر څوک ناست دی هغه به یا نوکر ناست دی هغه دوایي خرڅوي کریکټ تاسو بالکل صحیح خبره کوئ لیکن د دپاره یو سسټم دی که نه تاسو پولیس جوړ کړی جرم کیږي که نه په کار دی چې تاسو ونیسئ نو خو همدغه نیول چې کېږي بیا تاسو سټرایک کوئ بیا تاسو هړتال کوئ بیا تاسو احتجاج په هغې خو نان ډرګ لایسنس هولډرز هغې باندې خو موږ سټرایک نه کوو موږ خو دا وایو چې د پاکستان جوړېدو نه پس کیټګوري سی او کیټګوري بی باندې هولسیل او ریټیل کاروبار کولو تاسو آل اف ا سډن یو آر ډکلیئرینګ اټ چې میټرک سرټیفکیټ کینسل شو تا میټرک کړی په 1978 کې خو ستا میټرک سرټیفکیټ کینسل شو دا هغه خبره ده ایکچولی دس از ناٹ کلیئر ټو د پبلک جی دا اوس لږ جمال الدین صاحب تاسو رهنمایي غواړم دا کم ډرګز ایکټ چې راغلی دی دې کې څه داسې نوې خبر راغلی دي داسې ویل کېږي چې یو ډرګز ایکټ د 1982 د هغې و او اوس په دې کې څه بدلون څه داسې بدلون په دې کې راغی چې په هغې باندې تاسو احتجاج وکړو یا تاسو ته نقصان دی ما خو وړاندې شروع کې دا خبر وکړو که نه جي 6-7 لک خلک به بېروزګاره شي نه جی هغه نقطې څه دي څه بدلون راغی یعنې څه پابندي ولګېد لکه تاسو اوس په دې کې یو اشاره ورکړه چې یاره چا په تېر وخت کې میټرک کړی دی او حکومت دې وخت کې ووایي چې یاره هغه میټرک سرټیفیکیټ هغه لاړو نل انوایټ شو قابل قبول نه دی هغه خبرې څه دي په دې ډرګز ایکټ کې په 82 کې او په دې 90 کې څه فرق راغی چې هغې باندې نقصان دی او تاسو وایئ چې د هغې په ضد کې راتلونکي خلک چې دي نه به متاثره کېږي او بېروزګاره کېږي فارماسسټ دی وایي چې دا کار د فارماسسټ وکړي بالکل زما مقصد هم دا دی چې فارماسسټ دی وکړي نو فارماسسټ او زموږ دلته څه ټریډیشنز دي چې ډاکټر یو دوایي ولیکله ورسره یې ولیکو چې صبح دوپهر شام دا به خورئ ټیک شو که نه هغه موږ لرل زموږ ریټیل دوکانونه دي یا هولسیل دوکان ریټیل دوکان ته نسخه راله نو هغې ورته چې وایي دا ډاکټر صاحب داسې لیکلی دا دوایي تاسو والی ټیک شو جي اوس دی هغه ریټیل سره خو د دې هغه نشته هغې وایي چې هولسیل والا دا فارمسست ځان سره کېږي نو زموږ یو میټینګ داسې سرکار سره کېدو نو هغې ته ما ووایي چې جي دا چې کوم فارمسست دی زما ډسټریبیوشن آفس دی دې زه کوم ځای کې فټ کړم جی آیا کاټنو اوچتولو باندې هی از اے کوالیفاید پرسن هغه 4-5 کاله فارمیسي کړی جی هغه زموږ بچي دي او دې آر کوالیفاید او تاسو په یو ایم بی بی ایس یا فارمسي دې آر ایکولی ګډ او ریسپیکټیبل او تاسو یو 8-10,000 روپو والے ځای باندې لګوئ جی ایکچولی دا هغې څه کار دی چې دوايي جوړه کوي pharmacist is supposed to manufacture the medicine number 1
نمبر 2 کوم ځای کې مکسچر جوړیږي جی نمبر 3 چې کوم ځای کې دا ډوز منشن کیږي تاسو وایي چې د فارماسست کار دغه دی جی بالکل د وخت کې ابراهیم صاحب محمد ابراهیم صاحب څوک چې ډیپټي سیکرټري ډرګز د صحت د محکمې هغوی موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریک دي. ابراهیم صاحب تاسو ته هرکلی وایم په پروګرام کې او جمال الدین صاحب جی جمال الدین صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی او جمال الدین صاحب وایي چې دا کم ډرګز ایکټ نافذ شوی دی په دې باندې که عمل شروع شو دا رولز چې کوم نافذ شوي دي د شپږو نه والې 7 لکه پورې خلک دا به بېروزګاره شي. آیا د صحت محکمه یا صوبایي حکومت ته دې خبرې ته پام نه یا دا هم ویل کېږي چې یاره دا د پنجاب نه کاپي شوی دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی زه تاسو مشکور یم چې تاسو ټلیفون لاره باندې زه واغستم او ما ته خو بهرحال پته نشته خو تاسو چې نن څوک انوایټ کړي نو پروبیبلی هغې د خپل څه یا راونه رسېده ځکه چې ما ستاسو دا پروګرام اورېده نو جاوید صاحب he was supposed to join you. جی زما د خیال ابراهیم صاحب تاسو خبره وکړله نو پکار دی چې زه هم وضاحت وکړم خو ما ته داسې ښکاري چې دا کم نن په دې ټولو صوبه کې دا د دوایانو دوکانونه بند وو د ایون د هسپتال مخې ته هم دوکانونه بند وو خو داسې ښکاري د صحت د محکمې په دې کې هېڅ دلچسپي نشته ځکه چې موږ د ډېرو ذمهوارو خلکو سره خبرې وکړې او څوک تیار نه و چې دلته راغلی زه سر خبره کوم که تاسو دغه کړي نو موږ به بالکل درته سپیر کړي خو بالکل په شارټ نوټس باندې هغې د پري کوالیفیکیشن په ویزټ باندې ورانلو خو بهرحال زه مشکور یم چې تاسو زه واغستم او جمال الدین صاحب تاسو سره ناست دی؟ جی بالکل جمال الدین صاحب موږ سره ناست دی. نو جمال الدین صاحب خو ماشاءالله په دې کار باندې ښه پوه دی او د دې لایف هم په دې کې تیر شو. تاسو چې څنګه خبره وکړه چې یاره دا نن پوره کمپلیټ شټر ډاون نو زموږ د انفارمیشن مطابق چې کوم غټ فارمیسیز نو هغه په ټولو ډسټرکټ کې کولا وي زموږ ډرګ انسپیکټرز چې دي نو هغې موبلایز کړي دي. جی خو ډېر زیات انفارچونیټ دا دی چې کوم د پی سی ډي اے د طرف نه دا شټر ډاون کالو جی نو موږ ته دا ریپورټس هم راغلي وو چې دوی په زور زبردستیا باندې د دغې دوکانونو د بندولو کوشش کړی دی حالانکه دا دوی له نو په کار پرامن احتجاج بالکل د دوی حق و دوی دې کنټینیو کړي حکومت په دې سره اخره کې بیا هم د مذاکراتو په میز باندې کینی. خو زه حیران په دې یم چې د دې پی سی ډي اے سره تقریبا زموږ د 6 میاشتو نه مذاکرات روانو. د پی سی ډي اے چې کوم پروینشل چپټر دی جی نو د هغې د صوبایي کیبنټ چې څومره کسانو نو هغې سره زموږ مذاکرات او چې څومره کوشن موږ ورکولی شو نو هغه موږ دوی له ورکړه او هغه موږ یو 2 ورځې مخکې نوټیفای کړه جی چې په هغې کې څه څیزونه داسې چې هغه لوکینګ ټو دی لایک دا چې کوم اوسنی کنډیشن د دې مطابق هغې ته موږ ریلیکسیشن ورکړه لکه یو سیټ و هغه موږ د 5 ایئرز دپاره ایکسټینډ کړه. بل په کیټګري سی باندې د دې د لایسنس چې کوم دی وخت کې د هولسیل خبره کوي جی نو دا موږ د 2 کالو دپاره مزید دیله کوشن ورکړه چې دی به چلو که ایبرپلی موږ د دې دا بزنسز سویچ ورکو کیټګري اے ته نو بیا به چې دی نو د دې دا د بېروزګارۍ خبره چې وکړه دې باندې هم خبره کوو نو دې ته به ریلیکسیشن میلو شي. خو چې کله دی وکته چې اوس خو دا نوټیفیکیشن وشو او اوس چې دی نو چې کوم هغه کوشن میلاوېدلو هغه به امپلیمنټیشن فیز ته راځي نو دی بیا په شټل ډاون باندې لاړو ټول یو مطلب د دې خپل ګروپ ته خپل دغه دی زه خو دغه کې خیر څه خبره نه کول غواړم د دې خپل اسوسییشن دی هغې به خپل لایکینګ ډسلایکینګ او پلس ماینس پکې د دې خپل ایجنډا وي د دې خپل اونرشپ وي. خو زه دا وایم چې نن کوم دوکانونه په ډسټرکو کې کولو زمونږ خواهش هم دا دی چې کم دوکانونه دي خو کوالټي ډرګز دي ورکړي. لکه سی فار ایگزامپل په دې پېښور کې که فرض کا لیټ سے 2000 دوکانونه وي نو موږ له 2000 غیر معیاري غلط سټورونه نه دي په کار موږ له د 2000 په ځای 200 په کار دي یا 50 په کار دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم خلک په پېښور کې پاتې کېږي ګوره ډي واټسن جوړ دی په پی ډي اے بلډینګ کې د پیپل come across from the like far flung area او یو پیناډال د التنالي دا ولې التنالي دا یو وجه دا ده چې هلته ټرسټ دی. اوس د دې په دې پی سی ډي اے کې هم داسې خلک شته زه دا نه یم چې دا ټول لغوي ځکه چې دا خو یو نماینده تنظیم دی د دې دا ټول د دې د امبریلا د لاندې دي که هغه هر څوک دي انکلوډینګ چې کوم جمال صاحب ناست دی نو چې کوم کوالټي خلک دي هغې خو کوالټي بزنس کوي موږ هغه انکریج کوو هغې له فیسیلیټیز هم ورکوو. خو تاسو ما ته دا ووایه چې یو میټرک پاس سړی چې هغه اپرنټسز کړی دی په کیټګري سی کې او د هغه هېڅ قسمه نو هو نشته د ډرګ د ډیلینګ سره
هغه به لکه موږ څنګه په هولسیل کې الاو کړو چې هغه په هولسیل کې کینی او هغه بیا د هولسیل نه ټولې صوبې ته سپلای کوي یا یو خاص ریجن ته کوي، ځکه چې هولسیل هغه سټور دی چې کوم کې د کارخانې نه دوا نه راځي جی چې کوم فرق یعنی تاسو مين حکومت دا غواړي چې کم ځای کې دوايي خرڅيږي په کار د چې ال تک کوالیفاید خلک ناشتي هغه کینی خو بیا دا چې کوم نه دا فیصله یکدم چې اوس تاسو نه غواړئ چې د سره به یو ډیډ لاک پیدا کیږي د سره به نقصان کیږي. نو ما هوتا ته وې سر چې د 2 کالو لپاره چې کوم ایکسټنشن او د کیټګری سی چې کوم ایگزیسټینګ خلک دی د وخت چې په دې بزنس کې اغي ناشتي جی اغي ته یو کیټګری ته موږ د 2 کالو لپاره ریلیکسیشن ورکړو جی یو بل کیټګری چې دا چې کوم ته بي او هغه ته موږ د 3 کالو لپاره ریلیکسیشن ورکړو او دریم چې کوم د دې غټ یو ایشو ونه هغه د شیډول جی چې کوم نیرو تھراپیوټیک ډرګز جی هغه په شیډول جی چې دی هغه موږ په ریټیل کې لایک سټاپ کړو په هغه کس باندې چې هغه کیټګری بي هولډ وي. نو اوس که فرض کوم که پاغه کې 15 کاله ریلیکسیشن ورکړو او د کیټګری سی ته 2 کاله ورکړو کیټګری بي ته 3 کاله ورکړو نو دیس از انف ځکه چې اخر تر کړه به موږ دا کوو دا لکه دا خو به زمونږ خلک دي زمونږ صوبه ده د دوانې موږ خو زمونږ بچي دي کم خلک کوالیفاید خلک ته او دې دکانونو کې کینی او دا بزنس کوالیفاید خلکو ته حواله شي جی نو هغه هم د دې کار د لپاره ټرین دي هم د دې لپاره سبق ویلې په ټوله دنیا کې هم دا پریکټیسز کیږي جی زمونږه څومره ایشوز ګوره زمونږ په پروینشل کوالټي کنټرول بورډ فګر تاسو سره شیر کوم جی تقریبا 1000 اف کیسز چې هغه د دې انوایس ته وایي چې کوم ځکه انوایس نه انشور دي کوم ځکه وارنټي نشته که تاسو نو وکمنډه ته لړ شئ موږ او تاسو مخکې جمالي صاحب بالکل ما سره اګری کوي ځکه چې دا خو دی خو اتورایز ایجنټ دی چې کله دوايي والی نو د کمپنی نه الی دی چې کله ریټیل له دوايي ورکې نو خپل انوایس وارنټي باندې ابراهیم صاحب یو صورتحال کې دی چې تاسو اوریدلی وي د دې نه وړاندې هم موږ د جمال الدین صاحب وړاندې هم یو سوال کې خو دو چې په دکان کې یا په میډیکل سٹور کې یا په فارمیسي کې سرټیفیکیټ خو د یو کس لګېدلی وي خو الته چې ناست وي هغه بل څوک وي یو عام کس وي په دې باندې هم لګي خو د دې سره سره یو بل ایشو ابراهیم صاحب راپېښه ده چې کوم ښار کې یا په غټو ښارونو کې خو د میډیکل سٹورز یا د کیمسټ ډرګسټ د هغې ایشو ده خو که موږ کلو ته ځو نو بیا هلته دا هم مطالبه کېږي چې ولې نه موږ ته د پریکټس اجازت ولې نه راکولی کېږي. زما خواهش ده چې په دې باندې هم ستاسو رایې واخلم او دا تاسو چې کومې خبرې وکړې د جمال الدین صاحب رایې واخلو خو وخت موږ سره د دمې شوي د ګرانو کتونکو ډېره مهمه ایشو ده خبرې به کوو وړاندې به ځو خو وخت د دمې شوي دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو ګرانو کتونکو تاسو موږ سره اوسئ. ویلکم بیک ویورز بریک باندې راتلو نه وړاندې موږ خبرې کولې د ابراهیم صاحب سره ډیپټي سیکرټري ډرګز او د هغوی وینا داوا چې یو خو دا نن چې په ټولو صوبه کې کم د سټرایک یا د شټر ډاون دعوه کیږي د هغوی د وینا مطابق جمال الدین صاحب هغې دا وایي چې یاره دا هړتال مکمل نو جزوي و بل دا هغې دا وایي چې بای فورس دوکانونه بندولو کوشش شوی دی. د دې سره سره هغې یو بله مهمه خبره هم وکړه چې کم کیټګري سی هولډرز دي هغې ته 2 کاله رعایت ورکړی شو بي کیپرز ته 3 کاله رعایت ورکړی شو نو بیا د دې دومره لوی خلکو په تکلیف کې اچولو د دې ضرورت ولې راپېښ شو؟ پهله خبر خدا دی چې تاسو د شټ ډاون اغي کومنټس ورکل چې بالکل کمزور یو جی نو دا خو اټس اوپن تاسو سره مشته اغي خبرونه اشتا او د خلکو ته پته چې اټ ول ټوټل شټ ډاون نمبر 1 نمبر 2 ما غری خبر وکړه چې د حواله سره چې مونږ په زور چاته دي force shut down. This is out of question. مونږ تعلیم یافته خلک یو. We are taxpayers. We are citizens of this country. We love this country. دا څنګه کېدی شي؟ مونږ ټیک د درنه کړی دی هر څه کړی دی لیکن هغه په یو حدود کې we claim that we are educated people. مونږ داسې کار څنګه کولی شو؟ مونږ خو په دې هم خفه یو چې مونږ دا نن دا شټ ډاون کړی او فار د لاست 2 weeks 2 هفتو نه موږ د اخبارونو کې اشتهار ورکو او خبرونه ورکو او ملټي د میډیا او هر سوشل میډیا هر څه باندې موږ چلولي چې موږ په 15 تاریخ وړدال کو کور کې بیمار دی تاسو دوايي والے موږ دا کړه this our responsibility
خو نن داسې به هم وي چې او وي داسې په سلونو خلک به په ایمرجنسي کې هسپتالونو ته راغلي دا هسپتال مخې ته دوکانونه بند لکه موږ وګورو په پېښور کې یو د لیډ ریډینګ هسپتال د هغې مریضانو ته دوايي پوره کول دا ډېر ګران کار دی ګران کار دی او موږ دا وایو چې د ریسپانسیبل چې دی که نه مطلب که زه یو سیټ باندې زه ناست یم نو مطلب ما ته پته دی چې زه په هغې باندې ایکشن والم چې ځان پرې پوه شي د خلکو ته څه تکلیف دی ابراهیم صاحب هم مطلب از ویری نایس فیلو دی دا 9 مئی 2017 نه دا شی لاګو کړی دی او 9 مئی 2017 نه والی او 9 مئی 2018 پورې زمونږ دې سره 54 میټینګ شوي دي او چې کومه خبره دی وایي که نه چې موږ دې ته 2 کاله هغه سی کې ورکو ریلیکسیشن او بیا 3 کاله موږ بی کې ریلیکسیشن پهله خبر خو دا دی چې زمونږ دې سره چې کوم ایم او یو ساین شوی دی هغه دا نه دی This is not that MOU. دی وای لګیا دي دی موږ ته هغه نوټیفیکیشن هم خولای لکه موږ التم دي ته ویلي چې وای دا خو هغه شی نه چې کوم 54 میټینګز نه پس ډیسایډ شو تاسو بل څه لیکلي دي دا ډېره مهمه خبره ده جی دا وخت موږ سره د پیرامیډیکل اسوسییشن د هغې صوبایي مشر رویدار شاه صاحب هغې هم په لاین دي السلام علیکم رویدار شاه صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام رویدار شاه صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او دا کوم صورتحال چې جوړ دی ډپټي سیکرټري ډرګز ابراهیم صاحب هم موږ سره په لاین دي ستاسو خبرې باوري جمال الدین صاحب د کیمسټ ډرګسټ اسوسییشن د هغې وایس چیرمین سینئر وایس چیرمین هغې موږ سره سټوډیو کې ناستي په دې کې رویدار شاه صاحب یو ایشو دا ده چې پیرامیډکس چې کوم یا ریټایرډ دي یا ان سروس دي خو هغې بهر کلینکس کولو کړي دي او دوکانونه کولو کړي دي او د هغې مطالبه دا ده چې موږ ته د پریکټس اجازت راشي څومره حقیقت دی په دې خبرو کې سر دا خو جي یو ډېر صفا او کلیر حقیقت دی چې پیرامیډکس چې دي هغه باقاعده د میډیکل فیکلټی نه کوالیفاید دي او هغې سرټیفیکیټ ډپلوما ډګري پوسټ ګریجویشن ایم فل او پی ایچ ډي الحمدلله پیرامیډکس یو څه نن چې زه تاسو ته وایم زمونږ د بي ایس سي کسان او ګریجویټ کسان نن د ګریډ 17 نه 11 کسان ګریډ 18 ته لاړل دا نن پی ایچ ډي وه جی مونږ بالکل په ایکټ کې په میډیکل فیکلټی په ایکټ کې د هیلث کیر کمیشن په ایکټ کې بالکل مونږ هغې کې څنګه چې نور خلک دي ډاکټر دی نرس ته او پیرامیډکس ته 3 کسه چې دي هغه د ګورنمنټ په هسپتالونو کې هیلث کیر پرووایډرز دي جی تاسو زما خبر سره اورئ جی بالکل آواز راځي بالکل جی ښه جی دا 3 کسه دي په هغې کې درې کسو کې پیرامیډکس هم د مریض د خدمت لپاره یو کس یو کوالیفاید کس دی باقاعده زموږ سلیبس دی د هغې تر مخه موږ امتحان ورکوو بیا هغه موږ پاس کوو او د هغې تر مخه مطلب دی چې موږ بیا په کلو کې او په بانډو کې او په بیچیوز کې په ډسپنسرو کې او په ټیچنګ هسپتالونو کې هغه کار کوو چې کوم کار موږ په هسپتالونو کې کوو هغه کار موږ بار غواړو لکه مثلا فار ایگزامپل تاسو ته سر زه وایم زما خبرې لایو روانې دي او زه چونکې په دې صوبه کې یو داسې سیکټري هیلث راغلی دی چې هغه کم از کم په تاریخ کې د سلیم جګړه صاحب نه پس دا دویم سیکرټري دی چې د چا خبره اوري او د بیا جایز خبره چې د هر چي او هغه هر څوک نو هغه د دوی د هغې د خبرې چې دی نو دغه کوي دا باقاعده په هغې باندې عمل درآمد کوي زه دا وایم چې کوم دوی د فارماسي بي او د سی خبر روانه کړی تاسو یوازې دغه د پریکټس خبره نه ده خو زمونږ باقاعده په دغه کې په ایکټ کې مونږ سیکیور یو او ایکټ کې مونږ ته اجازه دی چې تاسو خپل فرسټ ایډ کولی شئ رویدار شاه صاحب په هسپتال کې چې ډاکټر نرس او پیرامیډکس د دې په جاب ډسکرپشن کې فرق دی نو آیا تاسو دا ویل غواړئ چې یاره ډاکټر ته د مریض د کتو د هغه د تشخیص کولو هغه ته د دوایي ورکولو حق حاصل دی دغه حق ته پیرامیډکس پوسټ ګریجویټ ډګري هولډرز ته هم ورکړی شي نه جي مونږ دا یو خبره زه چې کلیر کول غواړم چې مونږ ډاکټران نه یو جی مونږ ځان ته ډاکټران نه وایو مونږ ځان ته ډاکټران لیکو نه جی مونږ پیرامیډکس یو مونږ فرسټ ایډ هیلث کیر پرووایډر یو جی مونږ چې کوم ډیوټي په هسپتالونو کې کوو هغه مونږ باقاعده فرسټ ایډ ورکوو مونږ مطلب دا دی چې میډیسن وایو د هغې امتحان ورکوو باقاعده زموږ سلیبس دی هغه مونږ د مطلب چې دا د یو د فیکلټی یا د خیبر میډیکل یونیورسټۍ یا د پېښور یونیورسټۍ نه دا خلک کوالیفاید دي نو مونږ دا نه وایو چې مونږ د ډاکټر کار دی مونږ وکړو خو چونکې څنګه چې په انجینرینګ کې یو دویمه شعبه ده
چې په هغې کې هغې ته اسوسییټ انجینیر یا اسسټنټ انجینیر وایي یا مطلب دا دی چې ډپلوما هولډر انجینیر ورته وایي. دغسې مونږ سره په پیرامیډیکل سټاف چې دی باقاعده همدغه کتابونه وایي چې کومې ډاکټر وایي، خو هغې به بطور مثال 100% وایي، مونږ 70% وایو. نو مونږ دا خبره چې دا خو بالکل زه دا نه وایم چې مونږ ته د ډاکټر کار دی زه وکړم، خو چې ډاکټر کم کار نه کوي یا کم کار مطلب دا دی هغه نه دی هغه زه کوم. جی رویدار شاه صاحب تاسو په لاین اوسئ. ابراهیم صاحب موږ سره په لاین دی ډیپټي سیکرټري ډرګز. ابراهیم صاحب تاسو یو خود جمال الدین صاحب هغه خبره چې هغې وایي چې 54 میټینګ زموږ شوي دي او د هغې نه چې کوم نچوړ راوتلی دا هغه نه دی کوم چې زموږ په میټینګونو کې ډسکس شوی وه. او ورسره د رویدار شاه صاحب خبرې به هم تاسو اورېدلي، زما په خیال ریپیټیشن په ځای باندې که تاسو د دغې جواب ورکړئ او یا دغه ایډرس کې ډېره به ښه وي. ابراهیم صاحب آواز راځي؟ جی راځي. جی ابراهیم صاحب یو خو چې کوم د رویدار شاه صاحب چې تاسو په لاین باندې واغسته د دوی ایشوز چې د کویکري حوالې سره تاسو کوم د دې ټیک دی نو هغه واغسته. جی څنګه چې د دې د نوم نه ظاهره ده چې دا پیرا میډیکل سټاف دی. جی د دې چې کوم اګزیلري سرویسز دي د میډیکل فیلډ کې هغه دي ته د ایکټ تلان دی پروټیکټډ دي، چې کوم سرویسز دي ته پروټیکټډ دي هغه به ورکوي، چې کوم دي ته نه دي پروټیکټډ هغه نه ورکوي. جی او په دې کې چې کوم لکه چې کوم د کوર્ټ ورژن دی چې کوم د آنریبل چیف جسټس صاحب راغلی او هغې دلته بلکې په ټول ملک کې هغه یو کاګنیزنس په دې خلاف اخیستی دی. جی نو بیسیکلی دا عطایت بزد د سٹور سره کمیلو کما جمال صاحب خو خو زه بالکل د فار فلانګ یاد او داسې زه خبره کومه چې التا د میډیکل سٹور په نوم باندې هغه دکان کولو کړی. جی بالکل. او بیا هم په هغه دکان کې هغه پریکټس هم کوي. جی اوس هغه سړی سو کې هغه یا چې ته په هسپتال کې اردلی یا چې ته چې دنو په یو وارډ کې هغه چې ته وارډ بوای یا څه بل څه کاری کړي او هغه سړی چې دنو هغه دکان کوي او هغه دکان کې بیا هغه پریکټس هم کوي. اوس دا چې کوم دا د کیټګری سی هولډر دي نو دا په میټریک باندې کیټګری سی هولډر کیږي. ځکه هغه سړی کونسل یو پرچا ورکوي الاو کوي چې هغه کې یو میټریکولیټي او هغه په کیټګری سی کې امتحان تکینی او هغه پاس کی. جی اوس دغه سړی اپرنټس ان فارمیسی دی د فارمیسی ایکټ پلان دی کوالیفاید نه دی ځکه چې کوالیفیکیشن په سیکشن 24 کې منشن دی. سیکشن 24(1) د لاندې کوالیفیکیشن دی چې کم سړی به کوالیفاید دي که تاسو ډیفینیشن وګورئ. اوس دا کم خلک چې کیټګری سی هولډرز دي نو دا د فارمیسی ایکټ پلان دی کوالیفاید پرسن نه دی ډیکلیئر دې ته موږ وایو اپرنټسز. اوس اپرنټسز چې په دکان کې کینی لیټس سي هغه ته لکه موږ د هول سیل پرمیشن ورکو یا فار دیٹ میټر هغه موږ گنجائش ورته پریږدو چې زه چلو د بزنس کوي نو هغه به اخره کې څه کوي هغه بیا په کلو کې د هول سیل په نوم باندې دکان کولو کی او دې پکې ناستې خپل پریکټس پکې کوي یا پکې ریټیل شاپ کوي. نو موږ د دې سیز د کارټیل کولو لپاره دا طریقه وکړه چې موږ د هول سیل بزنس دا ریګولیټ کو. جی هول سیل هغه بزنس ته چې کم زینه دوايانې ریټیل شاپس باندې خرڅيږي او د ریټیل نه بیا کنزیومر یا پیشنټس ته ځي. جی حکومت دا سوچو کو چې فرض کمنګا دا هول سیل بزنس پروټیکټډ کو او د کې کوالیفاید خلک کینو او دا ریګولیټ کو. جی نو هغه کې به موږ ته دا فائدہ وشي چې په ټوله صوبه کې څومره دوايانې تقسیمیږي د دغه هول سیل آوټلیټس نه نو هغه به بالکل اسټابلیش شي چې دا ټیک دوايانې دي. جی ابراهیم صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ته او زه دې سره هم کومه چې په پیښور ښار کې یا په غټو ښارونو کې مسله بدله ده کیمسټ ډرګسټ او په کلو کې په فار فلنګ ایریاز کې مسله بدله ده خو د دې سره سره دام یو حقیقت دی چې دغه خلک په لرې پاتې علاقو کې هلته د خلکو خدمت کوي هلته کې د هغه خلکو انحصار په دې باندې دی. په دې باندې به ستاسو رایه اخلم ابراهیم صاحب خو وخت د دمې یو ځل بیا شوی دی وړه شان دبه به کوو بیرته به راځو او خبرې اترې به جاري ساتو. رویدار شاه صاحب هم موږ سره په لاین دی. جی
ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی په پروګرام کې ډېرې قیمتي او ډېرې معلوماتي خبرې روانې دي. ابراهیم صاحب موږ سره په لاین دی. ابراهیم صاحب بریک باندې راتلو نه وړاندې موږ د عطایت خبره کوله. نو هغه لرې کلو کې چې کوم پیرامیډکس ریټایر دي یا سی هولډر بی هولډر هغه په خپل ځای خو په دې پېښور ښار کې خلک بې تپوسه دوايانې خرڅوي او د یوناني میډیسن په نوم باندې خلک لګیا دي. هغه به هغې ته به کله توجه کېږي؟ ابراهیم صاحب आवाज راځي؟ جی زما په خیال ابراهیم صاحب سره زمونږ رابطه کټ شوې ده. کوشش کوو چې هغې موږ دوباره په لاین باندې. جی جمال الدین صاحب دغه صورتحال چې کوم دی او ابراهیم صاحب خبره وکړه چیرې بی یا سی کیپر چې دی نو هغه بیا دکان کولو کي او په هغې کې پریکټس کي او کلینیک چلی د لپاره کو جی دا ډرګ انسپیکټرز دي. ابراهیم صاحب یو خبر وکړه زه هغه چې کلیر کم جی ما تاسو ته وایي سی د لپاره منیمم کوالیفیکیشن آی مین منیمم کم از کم میټرک به وي جی کني هغې کې خو اف ایس سی مشته بی ایس سی مشته ایم ایس سی مشته. زما خپل بچي دواړه ډاکټران دي ایم بی بی ایس یې کړی دی جی هغې کټګري سی کې ناست دي او هغه پاس کړی دی. جی نو مطلب چې تاسو خدا نشي ویلی چې یو میټرک الګ دی او هغه د دوایانو کار کوي. دی د داسې کار وکړي زما دې ته درخواست دی زه د دې ملک باشنده یم او آی لو دس کنټري چې دې خپل چې کوم قانون دی هغه لاګو کړي. جی که یو کس په پېښور کې که د پېښور بعد کلو کې نه خو دا ستاسو سټرایک او هړتال او ریلی خو هم د دغه قانون چې هغې لاګو کوي او دغه قواعد نه چې مونږ هغې سره نه یو چې څوک بغیر د لایسنس په دې کټګري سی او کټګري بي باندې دی بیا مونږ ته یو لایسنس ورکوي فار 2 years د هغې فارم 9 فارم 10 فارم 11 هغه شیونه دي زمونږ هر څه چک را چک کي هغې کې خو ایس او پیز دانه زیات دي چې هغه مونږ پوره کوو نو زمونږ کار وشي. هغه ایس او پیز مونږ پوره کوو نو بیا دی لایسنس ورکوي. یو کس دی هغه سره لایسنس نشته چې هغه هربل خرڅوي یا آیوریدک خرڅوي که ایلوپیتھک خرڅوي یا کلو کې پریکټس کوي یو نیور نو. نو زه خو بغیر د لایسنس والا یو سړی کار کوي نو د هغې ریسپانسبلټي زه ابراهیم صاحب موږ سره ابراهیم صاحب د جمال الدین صاحب د خبرې نه خو داسې اندازه لګي چې هغوی قانون هم مني قواعد هم مني د صحت د محکمې ټول چې کوم رول ریګولیشن دي د هغې پابندۍ ته تیار دي او تاسو لایسنس هولډرز خلاف هم کارروایي کوئ. کاشف بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ابراهیم صاحب یو خو زه دا یو کلیریفیکیشن وکړم چې کوم دکانونه وداوټ لایسنس دي هغه خو د سره چې دی نو د قانون خلاف ورزي ده. ادروایز سیکشن 23 دا خبره خو جمال الدین صاحب هم کوي چې د هغې خلاف خو په کار هغه خو د هغې خلاف خو ادروایز هغه خو د سره لایسنس هولډر نه دی د هغه دکان کولول او د هغه دکان هغې خو د سره توک نه جوړېږي. زه خو دا وایم چې کوم کیټګري سی هولډرز دي د هولډ سیل په اړه کې لایسنس والی ځکه چې هغه خلک په اسانه باندې ملاویږي او ډېر زیات دي. ما زما د خبرې مقصد شو کې دي شاید پک کړې نه کړې شوه دا خبره. ما د خبرې مقصد دا و چې سی هولډرز چې دي هغه زیات دي په تعداد کې او تعداد کې ولې زیات دي چې د هغې دپاره ایلیجیبیلیټي کرایټیریا ډېره ریلیکس ده. جی اوس هغه خلک چې زیات دي نو هغې د کیټګري سی د لاندې د هولډ سیل د لایسنس ته اپلای وکړي او څنګه چې دی وویې د هغې هغه لایسنس ته ملو شي. اوس د هغه کیټګري سی د هولډ سیل یا د اتورایزیشن په اړه کې هغه د بیا ناستې بیا ریټیل کوي. اوس دا ریټیل چې کوي نو دا لکه ادروایز یو غلطه خبره ده. زه به بیا د دې د نمکمنډۍ میکسیمم دکانونو ته راشم چې کوم د ابراهیم صاحب کته کلامي کوم ستاسو معافي غواړم حاجي. که فرض کړه یو سړي سره د موټر لایسنس دی هغه ټرک چلی نو هغې دپاره ټرافک پولیس دی که نه جي. که یو سړي ته تاسو هولسیل لایسنس ورکړی او هغه په ریټیل کوي نو تاسو په هغه کوي که نه جي هغه ونیسئ. جی زما یو درخواست دی ابراهیم صاحب که تاسو یو وارنټي جسٹ یو وارنټي چې کوم د مینوفیکچر نه راځي ما ته ایز اے ډسټریبیوټر او بیا هولسیلر ته ځي او بیا ریټیلر ته ځي هغه وارنټي کنفرم کې چې دا دوايي د هغه ځای کې جوړ شوی دی او دا روان شوی دی او د کنزیومر خولې پورې تللی دا کنفرم کې دا ستاسو ټول قانون لاګو دی. تاسو عطایت او کیټګري سی او کیټګري بي تاسو مکس اپ کو. ما په عطایت سره خبره ونه کړه ما ته پته نشته هغې څه کوي. زه خو د سی او د بي خبر کوم. ها
کاشف بھائی زما आवाज راځي تاسو؟ جی بالکل आवाज راځي تاسو بالکل راځي. تھینک یو ویری مچ. دا خو دې زما د خبرې سپورټ وکړو. جی بالکل زم دا وایم چې دا کنفیوژن زم د مام دا سوال چې دا کنفیوژن بیا چرته دی. دا کنفیوژن جی دا دی چې کوم خلک نن سبا دی د سټرایک د پاره ایستي دي هغه هم هغه خلک دي چې په کلو کې ډرګ انسپکټر د هغې خلاف ایکشن علي. هغې د هولسیل په نوم باندې د ریټیل بزنس کوي. نه جی ابراهیم صاحب زه راځم. ما جمالي صاحب ما خو ته واورېدې اوس ما اکچولی ما دا خلک لیدلي چې کوم په سټرایک کې ولاړو. زه خبره کمپلیټ کوم. ما خیال دی زما خبره به دومره غلطه نه تاسو باغه بالکل هغې سره اګري کوئ. جی بالکل ابراهیم صاحب. کم خلک چې د هولسیل په نوم باندې راځي نو د هولسیل دی طریقه کار داسې دی چې کمپنی بدل اتور. زه جمالي صاحب خو به ځکه ټیکي چې جمالي صاحب خو ما ووایي چې د بزنس چې دی هغه ټیک دی. هغه ټیک داسې دی چې کم خلک د مینوفیکچر مسله دا ده چې د چا بزنس ته تاسو ټیک وایي چې د چا بزنس ته تاسو ټیک وایي هغه په سټرایک دی. نو هغه په سټرایک په دې دی چې موږ خو دې ته ریکویسټ کوو چې تاسو د غلطو خلکو نه لرې شئ جدا شئ او دا خلک پرېږدئ چې دې سره ګورنمنټ لکه خپل دغه وکړي خپل چې څه طریقه پکار ده. موږ خو د خفګان هم په دې دی چې ډېر ټیک خلک دې میدان ته راوتې دی. آی ډونټ نو چې د دې کم سټیکس داسې ایټ سټیک دي چې دې د خرابو سره ملګري شوي. موږ خو وایو هم دا چې دا ښه خلک دې جدا شي او دا خراب دې جدا شي. جی جمال الدین صاحب تاسو تیار یې دې خبرې ته؟ موږ خو جی 100% تیار یو. زه چې بازار ته ځم چې دوايي اخیستوله زما بچي ته هم دوايي پکار وي که نه نو موږ هم وایو چې ښه دوايي میلاو شي 100%. زما یو خبره چې کوم ما وایي وارنټي مینوفیکچرر یو هر یو میډیسن سره یو پیپر یې انوایس ورته وایي وارنټي که نه هغه وایي چې زه د ریسپانسیبل یم هغه ماته راشي زه هغه وارنټي مخکې هولسیلر نو دې کې خو د خبرو گنجایش هم شته. بیا خو پکار نه ده چې اوس سټرایک ختم شي او خبرو طرف اکچولی چې کوم خبره ده وداوټ لایسنس دی. جی هغه خبره ده ابراهیم صاحب هغه ټیک ده چې کوم د هولسیل لایسنس والی او ریټیل کوي. جی نو رویدار شاه صاحب موږ سره پلاین شته. رویدار شاه صاحب دا کم رویدار شاه صاحب موږ سره پلاین دی. جی بالکل جی بالکل سر. رویدار شاه صاحب دا کم ځکه چې وخت ډېر زیات کم دی او زه دا ګڼم ځکه چې د جمال الدین صاحب دی مسله خو ماته حل ښکاري خو معلومیږي داسې چې دا د پیرامیډکس ایشو ده. نه جی نه 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 بالکل زه دې نه خبر هم نه ما د پیرا نه دا نه چیف جسټس صاحب دا خو جی ګورنمنت څه خبره کوي او د ګورنمنت خلک به څه وایي نو هغه به یې کوي که نه جی. ګورنمنت له به اوس دوه خبرې پکاري. ګورنمنت به کوالیفاید پیرامیډیکل سټاف یا پتایت یا به جی ډیره مننه کوو رویدار شاه صاحب ستاسو د صاحب او د ابراهیم صاحب یقینا چې ډیر فروټفل ډسکشن زمونږ وشو د ټولو شکریا ادا کوو او پکار دا چې دغه صورتحال چې کم دلته منلی شي پکار دا چې په هغې باندې عمل هم وشي خو خلک د بېروزګارۍ نه بچ کړي شي او چاته د مشکلات نه پیدا کولی کیږي. ډیره مننه کوو. اوس د پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. الله پامان.